اوس راځم ملګرو تاسو سره زه هغه الفاظ شریک کومه په کومو باندې چې زمانه د افغانستان ورونه خفه شوي وو. په تېره ویډیو کې ما کوم الفاظ استعمال کړي دي راځئ دا واورئ بیا سره نورې خبرې کوو. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم سیریز دی ملګرو نو د هغې نن دویم میچ دی. دویم میچ ډېر زیات اهم دی د افغانستان دپاره هم او د پاکستان دپاره هم. د افغانستان دپاره په دې اهم دی ملګرو چې افغانستان دا دویم میچ وګټي نو سیریز به په خپل نوم باندې کی او پاکستان به دا کوشش کوي چې میچ وګټو نو دریم میچ به فاینل وي او هغه فاینل به هم موږ په خپل نوم باندې کوو. هغه ډیټیل در سره پوره شریک کوم په دې ویډیو کې خو د هغې نه مخکې یو دوه درې ډېرې زیاتې اهم خبرې د افغانستان چې څومره هم وروڼه دي نو دا ویډیو لږه په توجه باندې وګورئ. د پاکستان وروڼو ته هم منت کوم چې دا ویډیو هغه د افغانستان وروڼو ته ور ورسوئ. په تېره ویډیو کې د افغانستان وروڼه زمانه ډېر زیات خفه شوي وو. اول خو زه دا حیران یم ملګرو د روژې مبارکه میاشت ده هغې کې چې کوم الفاظ ما واورېدل په کمنټس کې نو زه حیران شوم چې دا خلک روژه د چا دپاره نیسي او په روژه کې بیا داسې الفاظ استعمالول دا ټیک دي او که غلط. حدیث شریف دی ملګرو حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وایي په جومات کې ناستو صحابهو ته فرمایي چې داسې وخت به راشي چې خلک به خپله مور او پلار کنځي. حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه په حیرانتیا سره صحاب تپوس کوي یا د الله رسوله داسې به هم خلک وي چې هغه به خپل مور او پلار کنځي. نو د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي وایي دا به هغه بدبخته خلک وي چې د بل خور مور به کنځي نو په بدل کې به هغه ته هم هغه کنځل کیږي. نو زه خو تاسو ته حیران یم چې تاسو دا غلط الفاظ په کومه طریقه په کمنټس کې لیکئ. خو زما په خیال چې تاسو روژه پروا نه کوئ خو چې څه وله په دې خوله ورځي بس هغه وایي او روژې پروا نه کوي چې یاره ما خو روژه نیولې ده. په روژه کې به الفاظ هم داسې راوړي چې هغه الفاظ د استعمالول وي چې ستا روژه پرې نه خرابېږي او ځکه چې روژه وایي په دې سره هم خرابېږي چې ستا د خولې کردار چې ستا د خولې ګفتار چې کوم دی هغه خراب وي نو په دې روژه مکروه کېږي غالبا. اوس راځم ملګرو تاسو سره زه هغه الفاظ شریک کومه په کومو باندې چې زمانه د افغانستان وروڼه خفه شوي وو. په تېره ویډیو کې ما کوم الفاظ استعمال کړي دي راځئ دا واورئ بیا سره نورې خبرې کوم. ترین بالنګ لاین اپ د افغانستان د څومره چې هم د افغانستان وروڼه دي هغوی ته ډېر زیات مبارک شي چې افغانستان خپل اولنۍ ګټه په دې سیریز کې ترلاسه کړه. ملګرو تاسو دغه الفاظ واورېدل ما د افغانستان ټول وروڼو له مبارکي ورکړې وه خو زه ډېر زیات معذرت کوم چې تاسو په مبارکۍ باندې خفه شوي وئ نو زه بیا دپاره به مونږ خیال کوو تاسو له به مبارکي نه درکوو. بله مې کومه خبره کړې وه هم تاسو واورېده چې د افغانستان بالنګ اټیک چې کوم دی هغه بهترین دی. دا مې هم درله صفت کړی خو افسوس دا دی چې تاسو په صفت باندې پوهېږئ نه. ما صفت کړی او تاسو چې کوم الفاظ دي نو هغه الفاظ د ویلو نه دي چې زه تاسو سره په سکرین باندې شریک کړم. نو ما دغه دوه خبرې کړې وي که په دغه ټوله ویډیو کې د افغانستان خلاف ما یو لفظ هم استعمال کړی نو د افغانستان وروڼو ته وایم چې ستاسو لاس او زما مرۍ ما ته به ثابتوئ چې تا دا الفاظ چې کوم دي دا د افغانستان خلاف استعمال کړي دي. پاتې شوه په هغه ویډیو کې ما بابر اعظم یاد کړی چې بابر اعظم کنګ دی او د بابر اعظم نه غیر دا چې کوم زموږ ټیم دی نو دا نیمګړی دی. نو دا خبره زه اوس هم کوم بیا هم کوم او بیا هم کوم او چې په دې تاسو له کار درغلې تاسو پرې خفه شوي یې نو خدای دې د هغه خلکو زړه وچوي چې په دې باندې خفه شوي چې یاره ما بابر اعظم ولې یاد کړی فخر پښتونخوا محمد رضوان ولې یاد کړی دی هغه زموږ د ټیم کسان دي موږ به یادو موږ به مس کوو. نو که په دې تاسو خفه کېږئ نو هغه ستاسو خپل کار دی خو ما چې کوم الفاظ استعمال کړي هغه تاسو سره ما شریک کړل. بله اهم خبره ملګرو په تیر میچ کې داسې کار چې په تاریخ کې چرته نه دی شوی چې کرکټ شروع شوی دی نو په تاریخ کې موږ د پاکستان او د انډیا میچونه کتلي دي. موږ د انډیا او د پاکستان چې کوم تماشایان دي نو هغه یو ځای لیدلی دي چې یو ځای ناست دي. واحد دا یو میچ و تیر چې کوم میچ وشو په هغې کې د افغانستان چې زموږ کوم وروڼه دي هغه یو طرف ته ناستو او د پاکستان چې کوم وروڼه دي هغه بل طرف ته ناستو. دا هغه نفرت دی هغه ټولې دنیا ته مونږ ښایو چې مونږ څومره بې اتفاقه یو او ځان ته مسلمانان وایو. نو دا ستاسو دغه لفظونه چې په کمنټس کې م استعمالوئ او داسې هم استعمالوئ
نو هغه یې څه کردار ادا کو چې کرکټ شروع شوی دی نو چېرته داسې نه دي شوي چې د دوو ملکونو تماشایان یو سیټ ته ناست دي او بل سیټ ته ناست دي. څومره د افسوس خبره ده. وایي د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه و آله وسلم. او ډېرو پکې ویلي وایي ته پښتانه جنګې. نو ما په کوم ځای کې پښتون جنګولی دی او ما په دې ویډیو کې داسې کوم الفاظ راوړي دي چې ما به پښتون جنګولی دی. ستاسو خو پخپله دا حال دی چې په سټیډیم کې پاکستانیان یو طرف ته ناست دي او افغانیان بل طرف ته ناست دي او نوید وایي پښتون جنګوي، د پښتون په منځ کې اختلاف راولي. نو زه خو دا حیران یم، پته نشته. د دې خبرو وضاحت مې ځکه وکړو چې کیدای شي زموږ په دې خبرو د چا ته تکلیف رسېدلی نو موږ ته بیا معذرت غواړو. ملګرو راځو د میچ حوالې سره یو چې کوم چینج دی نو هغه توقع ده چې یو چینج وشي، خو هغه چینج لا مخې ته نه دی راغلی په دې میچ کې. خو موږ دا خبره کوو ملګرو چې د اعظم خان په ځای باندې افتخار چاچا واغستلی شي نو دا به ډېر بهتر وي، ځکه چې زموږ سره وکټ کیپر موجود دی. نو که موږ سره یو بل سینیر بیټسمین هغه راشي نو د ټیم پوزیشن به پې ډېر زیات ښه شي. نو تیر پرفارمنس چې کوم دی خو مایوس کونو، خو امید به ساتو انشاءالله العزیز د خپل ټیم نه، پاکستان ټیم نه، چې یاره دغه نن پرفارمنس بهترین وي او خپل هغه چې کوم تیر شوي غلطیانې وي نو په هغې باندې قابو وساتي. میچ حوالې سره تاسو څه وایئ کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. په 9 بجې باندې به میچ وي ملګرو. مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.